السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. داسې ده چې د موټاپې دپاره د میډیسن چې کوم ضرورت راځي نو هغه په هغه صورت کې راځي چې کوم خلک ډایټ هم فالو کوي او بیا هم وزن نه کمیږي، یا کوم خلک وایي چې یاره زما د لږ زر وزن کم شي، نو د هغې سره بیا د میډیسن استعمال ضرورت راځي. یاد ساتئ چې کله هم وزن کموئ نو په هغې کې به تاسو ډایټ خامخا کوئ. داسې ده چې د موټاپې دپاره د میډیسن چې کوم ضرورت راځي نو هغه په هغه صورت کې راځي چې کوم خلک ډایټ هم فالو کوي او بیا هم وزن نه کمیږي، یا کوم خلک وایي چې یاره زما د لږ زر وزن کم شي، نو د هغې سره بیا د میډیسن استعمال ضرورت راځي. یاد ساتئ چې کله هم وزن کموئ نو په هغې کې به تاسو ډایټ خامخا کوئ. کوم د ټول نه بهتره مخکې په ویډیو ما اپلوډ کړې ده چې کوم انټرمیټنګ فاسټنګ ډایټ دی هغه ډېر زیات ضروري دی، تاسو هغه اخلئ. د هغې سره سره د هومیوپیتھک میډیسن درته ښیم چې کوم په موټاپې کې ډېر ښکلې فایده کوي. پایټولاکا بیري ډراپس یا پایټولاکا کیو چې ورته ویلی شي، پایټولاکا کیو دا به راواخلئ، لس قطرې 3 ټایمه پیالې اوبو کې اچوئ، استعمالوئ په نهره. دویم میډیسن دی فیوکس ویز کیو، لس قطرې د دې نه هم 3 ټایمه پیالې اوبو کې اچوئ او څکئ په نهره باندې. د دې سره سره دا میډیسن چې کوم دی د دې یو فایده دا هم ده چې کومو خلکو ته بلیمیا نروس ورته وایو یا فوډ کریولینګ یې ډېر زیات سوی وي، بار بار خوراک کوي او مړېږي نه، ورته پته نه لګي، نو د هغې خلکو لپاره هم دا ډېره زیاته فایده کوي او هغې کې هم پیدا کوي. دې سره سره د اوبیسټي د ټاپ کلاس میډیسن دی د هومیوپیتھک. تھرډ میډیسن دی په دې کې زموږ سره کلکریا کارب 30. کلکریا کارب 30 به 15 قطرې په پیالې اوبو کې اچوئ، سهار غرمه او ماښام 3 ټایمه به استعمالوئ په مړه باندې. د دې فایده دا ده چې کوم بیلي فیټس وي، د کومو خلکو صرف خېټه ډېره زیاته غټه وي، هغې خلکو کې هم ډېره زیاته فایده ورکوي، او سپیشلي زنانو ته چې کوم زنانو خېټه غټه شوي وي، بیلي فیټس ډېر زیات سیوا وي، نو هغې زنانو ته هم ډېره زیاته فایده ورکوي کلکریا کارب 30. دا استعمالولی شئ، خو یاد ساتئ چې څومره میډیسن هم تاسو هومیوپیتھک استعمالوئ د یو ډاکټر په مشورې سره استعمال کوئ، تاسو ته به ډېره فایده کوي. د اوبیسټي د موټاپې بلا شی وجې دي، هغه وجه کتل دي، بیا یې ټریټمنټ کول دي. د دې نه علاوه هم ډېر شی میډیسن د هومیوپیتھک شته چې پرې کې ډېر ښکلی کار کوي. نو ښه خبره دا ده تاسو چې کوم هم قریبي هومیوپیتھک ډاکټر دی ورسره رجوع کوئ، انشاءالله ستاسو به ښه رهنمایي وشي او ښه علاج به مو وشي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.